چې ځان ولمه زما یو دوه کسان یې هغې سره پیسې دي زما نه هغه پیسې دغه کړي دي پیسې دي پریشر پې اچولي چېرې دا پیسې راکړ ना इस नगवी को सड़ा बोला हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़हीम कैसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानो मरगरो परुन द फकीराबाद ताणे पे हुदूद पर्दाबाग की योजवान जान अलग जान विश्ते खुदकुशी करे हुआ दा अलग मर दे द तकरीबन 14 मियाशते पहला वादा शवे दे टाइम के दी वालिद सेब सरा वलाड़म सैयद मोहम्मद सरा दीने वो पुख्तना को ची दी परुन चरता और इतला था उस तसिंग मिलो शोजी یاری ز کور کې ما او एकदम رنګ راغو یاره وی شایباغ ته ځان ورسوي نو ما ورته خیر دی وی بس ته فورن ځان ورسوي چې ځلته پرداباغ ته ما ځان ورسولو او الته چې لاړم من بس پولیس والا وی یاره تاسو کې مې زه والد سیم بس ما ته یاره وی دا څوک دی ما چې لاندې وکړه د مازوی پروت و او وفات شو هغه پولیس والا سو چې دا تاسو ته تاسو کړی چې دلته څنګه راغلی او تاسو ته پولیس اطلاع څنګه پولیس ته ملاو شو نو ولا دا خو مې تاسو خو بس خو بیا په خپل ځان باندې ما هغه ویل چې را بس موږ دلته د دې نه راته رنګ راغلی چې را ځان وشته او زه ځان ورسینو بس بیا وی دلته راغو وی ساده نمبر مو د موبایل نه رويسو چې ستانو ابو سره لیکل شو موږ تاسو رنګ وکړو نو بیا ما درینګو کو بس بیا ځالته ما په مکزان ورسولو تاسو چې پولیس راته د موبایل کې د ویډیو څخه ذکر هم کړو او جی پولیس والا ماته چې را دې لایف چا سره خبرې کولې چې ځان ولمه زما یو دوه کسان یې هغې سره پیسې دي زما نه هغه پیسې دغه کړي دي ایسارې کړي دي خوړلي دي نو هر ورځ د نن او سبا راته کولو نو بس ډېر زیات تنګ شوم نو بس زه ځان ولم هغه ویډیو تاسو دا یاد کړئ او جی دا سچواسي مده ستا د یوزوي کار سکو د په دې بیرسکو کې د موټرسایکل بارګینګ کار کولو نوې موټرسایکل بیا غشتي او خرڅول به د مخکې زما خیبر بازار کې د افیس فرنیچر کارو نن یو سر په دې کاله مخکې خو یو شل کاله مال ته خیبر بازار کې کار کوو بیا غینه پس ما د زویل د صدر کې د میکانیک دکان واسو د موټرسایکلو بیا غینه پس کم دین هغه چې را بو د کار مان کېږي او بس بارګین کار کوم بیرسکو کې او مال لګي پیسې می سره کنو بیا ولا ما پیسې می سره ورکې مال تلاړ و بیرسکو کې کار مار کول یو کال دوه بالکل سیدو خو یو سرپیند مې شمه کې دمه تو چې رابو نوې موټرسایکل راغلی دی 30 40 لک روپیا لسان را پیدا کا چې زه کاروبار چالو کوم سره 2 میاشتې لپاره نوې سټیکر دی نو ما ولا بیا یو بل نه سم خپل کې سم یو بل نه راوغشتي ولا مې برابر کې نو هغه د 15 تاریخ باندې ماته وینا کړو چې پیسې ولا واپس درکوم نو ما په 15 تاریخ ته تاسو کو ماته په 20 ولا درکوم چې په 20 مې تاسو کو ماته یار د 300 ورځې کې راټولوم دا په کوم ور باندې ځان وښون په دې ورځ مې تاسو کوي دا کسي حساب دی ماته مسعود ان شاء الله تعالی هر څه پیسې مې سیار صدر کوم بیا چې نیمه غنټه پس کته بیا پته نشي د ځان وښته چې وښته اوس نیمه الله ته پته دا اوس پورې چې دا کمه پیسې لګولې وي تاسو حساب مطابق خدا هو 50-60 لک روپیا تاسو چې مول ور کړی دي کنه نو څه پته ولګیدا چې دا پیسې څه شوي څه نشوي نو ما اکثر د زینو تاسو کړی د زینو دا وی چې نن یو درې ورځې مخکې ما د سنټري سامان وړو نو زه هغه دکان سره ته تلم نو ما ورته یار دا تا د موټرسایکل چیرته ودرې نو ما ته ابو دا امن سامنے د دکان دي وی بده کې د ما موټرسایکل ولاړ دي او چې کله زه خو دې خوشم نو دلته تاسو کولی شي نو ما ځین کو دا نو چې دې بزن یو موټرسایکل شته سي نو هغه بیګا ما هغه مرګره دغه مې تاسو کو نو هغه چې دا خو یو موټرسایکل نشته پیسې څه شوي سي نو والله یو دلته یو 300 کسان دي هغه د پیسې غشي ول چې یو کس خو بیګا ماته ویلې چې موږ 3.5 کروڑ روپو دلته یو کس سره پیسې ګری کړې دي موټرسایکلو کې او هغه سره چې کم دي نو 3.5 کروڑ روپے دی باقي کې 70 لک روپے چې کم استاد دي دي نو ما ورته دا ما د کوم څه یو 1.5 کروڑ نه برابر جوړیږي نو هغه چې 70 نو هغه بیا غینه پس هغه تختیدو نو د بیرس کو درې سلو کسان دي دله خو تا پیسې ورکړې وې دي زویل دي کنه هغه پیسې د لګولې وي نو بیا نورې پیسې دي څنګه چانه تنگ شو چانه قرض غشتې وي په سود غشتې وي د روزګار د پارس نو دینم زنیم خبر دا کوم په مره چې وایي چې سه د زما د زوی هغه بټوره کنه هغه کاپه ونه پاره کاپه کې لیکل شو چې را د دې کس دونه قرضدار د دې کس دونه قرضدار ما نو وی چې هغه له ما په سود راغشتې دي یې ته په ګټه وس الله ته پته درو په چانه سم کوله او دغه شانتي حالات مې پیسې راوځي کړې دي اوس پورې تاسو له یو کس راغلی چې تاسو د پیسې لافلا یو کس نه راو بل څوک نه راغلی او داسې هم څوک نه دی راغلی چې تاسو وی پیسې شته
داسې څوک لا اوس نه دي راغلي سبا دا خو ما صرف هغه خبرو وکړه چې کوم په ډیری کې لیکل شوي دې نه پهله چې کم ستا په خیبر بازار کې دکان و د افس فرنیچر هغه هم تا ختم کو ټولې پیسې دې زویل ورکړې وې دغه اړې موړي وټوله جی بالکل وس تاسو وایي چې د خلکو نه تنګ شوی دي ځان داسې د خلکو د لاسه تنګ شوی ځان ویستي نو دې مخکې روزګار کوو کنه دې لګ نو بس نه پوهېږم چې د باندې څه جوړ یعنې هغه په باره کې تاسو چا چې تپوس کوي د هغه دښمن هم تپوس کوي هغه الله میاں کې ګای و هغه داسې اخلاقي کس او داسې تابعدار هم د مور هم د پلار او د جی جان والا کس و تاسو نور څوک څو زامن دي یو زوی تاسو مخکې څه حادثه شوې زما یو زوی تېر اختر کې غوا د باره د دوی وړله په موټرسایکل باندې اکسیډنټ کې وفات شوی د ده نه 2 کاله کشر و د هغه څه نوم و د هغه سهیل احمد سهیل هغه واده کړی هغه واده ونه کړی او د ده خو ستاسو یې څوارلس میاشتې پهله واده شوی درې میاشتو ماشوم یې د کور والا په خېټه دی د مور یا ښځه یا خویندې وروڼه څه وایي چې د مخکې داسې تنګ شوی ویلي وو چاته یې ذکر کړی هېڅ هم نه بېګا د هغې کور زموږ کور کې شپه وه ما ته تپوس وکړو هغې ما ته په هر طریقه باندې تپوس وکړو چې څه داسې دغه ما ته پته ولګي چې یاره دی یا خفه و یا چېرته څه داسې کار ته نه شي خو ښه ده مې چې یاره څه خبرې نه دي کړې صاحب نو نه پې زه پوه شوی یم نه هغه پوه شوی نو من ستاسو امر وارو ستا ورسره اخري ځل کله ملاقات شوی یا خبرې شوې زما یو 3 ورځې مخکې اپریشن شوی ما سه هسپتال کې و بس اپریشن له رالو بیا رانه لاړو نو تا ته هغه دوران کې څه خبرې کړې دي چې یاره سره چا پیسې دي یاره نه چا پیسې نیولې دي هېڅ هم نه ښه په خوشحالۍ رالو را سره ملو شو اپریشن مو شو بس بیا رانه لاړو نه څه ذکر کړی نه څه خبره کړې ده تا سره څه خبرې اترې شوې دي کاروبار حوالې سره تا سره څه خبرې بس ما ته چې کاکا رالم او اپریشن ته اپریشن تیټر ته دننه کوم چې ووتم بس د لاندې دوايانې مال راواغستو بس لاړو ما او نور څه ذکر هېڅ هم نه دی داسې تا ته څو ورځې کې ښکارېده داسې چې ټینشن کې و یا هېڅ هم نه هېڅ ټینشن کې مونږ ته نه ښکارېدو ولې دونه غټ اقدام اوچت کړو بس تا اوس دا کېدای شي دا کسان و پورې پیسې دي پریشر پې اچولي چېرې دا پیسې راکړه ته دا قدم اخیستی نو مان ستاسو ترور زویم جی څونه وخت نه دی ورسره ترور زوی خو دی و خو ګپ شپ دی ورسره څونه وخت نه و د کېږي اوس یو 15 کاله وړاندې دې څه د روزګار کې دې حوالې سره تا سره چېرته څه ذکر کړی و چې څه کې ګیرې یارانه چا پیسې نیولې دي یا څه ټینشن دی د دې باره کې څه خبره نه ده کړې خو کار روزګار به کولو خو خوشحاله مو ته اوسه پورې چاته نه دي مخصوص شوي یا چې دې څه ټینشن کې دی هېڅ خبره نه را کړې څه نشې مشې خو یې نه کولې نه یو شی دې ولې داسې دماغونه څه تیز و چې جنګ جګړه نه هېڅ نه هغه کو سړه بلا وه لکه پلار یې وایي چې هغه سره هم داسې څه خبرې نه وې کړې ترې وایي چې هغه سره هم نه وې کړې تا سره هم داسې د ټینشن یو شی خبره نه ځکه چې ما سره مکمل ګپ زموږ خپل کلوز ګپو هېڅ فاصله کې موږ څه خبره نه را کړې دې نه مخکې ما سره یو 3 ورځې مخکې په وټساپ خبرې کړې وایي څنګه چل دی خیر دی شکر دی بیخي ځان دې غیب کړی ما ویل بس څوک کارونه دي بس دا خبرې ورسره ما کړې بس بیا دې نه علاوه څه دې نه بس څه هم نشته ګرانو مرګرو کومه لږ چې خودکشي کړې ده د هغه د والد صاحب خبرې هم تاسو واورېدې د ترې مورې د بل مرګري خبرې هم تاسو واورېدې چې هغه داسې څه ښکاره ټینشن نه خو والد صاحب وایي چې هغه په دونه کم عمر کې مخکې نه روزګار کوو ډېر ښه روزګار دی وایي چې روان و د دې د ټول عمر چې کومه ګټه وه هغه په دغه روزګار کې خرڅ شوې وه هغې نه باوجود چې کوم دی هغه د دې د وینا مطابق هغه بیا هم په ټینشن کې و په قرضونو کې ګیر و دې حوالې سره پولیس چې کوم دي هغې هم خپل انویسټیګیشن کوي والد صاحب به هم پولیس له بیان ورکوي هغه بیا له خبره ده چې دوی په چا دعوه کوي یا مخکې څه خبره راوځي چې دا څه تنازع ده خو که مونږ پېښور کې وګورو نو دا روزګار ډېر زیات شوی دی چې خلکه شارټ کټ ګټه غواړي خلک وایي چې به زه به شارټ کټ کې مالداره شم دې دپاره نن سبا په پېښور کې بلا شی داسې خلک شته چې او دا پهلنی واقع نه ده داسې ډېر زیات واقعات په دې کې وشول په کار دا ده که فرض کو دې الګ داسې څه کیس راوځي نو حکومت له پکار دی چې په دې باندې بیا ښه سخت ایکشن والي ډېره مننه